تر عینین محمد قربان شاہی خوبان دا حرمین محمد معصوم روح دی پکم شي خوشالی زید زړه سرا ډالۍ درته خواږه د دوو کونینو محمد دستر رب ذوالجلال د بی مثال جمال مظهرا وتا تدی سلام د قمرین محمد دستر فاطمه استرازم بابا جانا تسل د جنتیانو حسنین محمد ستا منی رسولی سادو دین یم تر دی زایا راتری پواللہ تر ابوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدنو شه دورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه مکه مکرمه وه او د بلال اذان و د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدن وشه دورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه مکه مکرمه وه او د بلال اذان چې څوک یې صحابه وه پر څنګ به ورسره وه انصار مهاجرین وه که اصحاب صفه وه هغه الله ته ګران وه جانان ورباندې ګران و مکه مکرمه وه او د بلال اذان و د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدن وشه دورانو چې څه محبوب ویلا هغه ټولو منلا سرونه یې له دینه په مینه زاروله جانان به یې لیدلو نزول د سپین قرآنو مکه مکرمه وه او د بلال اذان و د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدن وشه دورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه مکه مکرمه وه او د بلال اذان مقام د صحابیت میں لشکر کی د مهدی کا اللہ تر دے ارمان خو وصل احمدی کا د بخش توری ہلال خو بس حل تد حسانو مکہ مکرمہ او د بلال اذانو سپیڅلې زمانہ وا سپیڅلې مدینہ وا مکہ مکرمہ وا او د بلال اذانو